ندري إذا بس أنا يسمونه نوشة زخارة كربلاء وأبو الشهداء وحسين ولي بلبل ينتقام أخرى دخل وزير ذكر سينتقام بملاخري چونکی دویمه درېیمه مرحله چې ډېرې چې رجعات راځي وفسیر راځي خلکو دوباره برګشت دنیا ته زه په دې وخت کې ستاسو ذکر کوم د ولي بیبي شهادت لري زه سید مرتضی د سترګې مور سید مرتضی علم الخدا د هغه المسیح په باره کې یعنې کړ چې د خود سید مرتضی په باره کې یعنې نقل کېږي دې کور کې یو کرامات راتللې وه معجزه پکې راتلله دوی کله چې یو سحري ده مثلا منګور دی یو لټکي چوپه چې لږ د شلوس په تېر کې هغه کېدل پوښتنه ترې وشوله چې دا څه سبب دی هغوی دا کیسه نقل کوي چې ابن نیکه مختلفه نقل کوي خو د یو روایت به زه نقل کوم سید مرتضی یغه درې لوڼې وې دا یوه شپه یوه لورې خوب ګرځي چې د حسین وړه بلبله خوب کې ورته راغله چونکې علم الهدو خو عالم وکړه برجسته شخصیت و عارف و د اهل بیتو نو دې چې پلان ته د ویم چې د حسین وړې بلبلې قبر باندې اوبه راغلي دي د حسین وړې بلبلې قبر له اوبه راغلي وړې بېبي انا ته ډېره زیات کوي ورته وایه چې راشي د یوه جنازه یوه قبر تعمیر کړي جوړ کړي چونکې داسې دا وه نو د ظالمانو دا وه وکړه لورو ته خوب بیان کړو هغه وویل چې دې دا وکړي چې زیارت باندې څنګه خلاص کړم توجه یې ونه کړله لور خبرې ته په صبحیله یې د مشره لور هغه نه مشره لورې خوب ګرځي چې بېګا به د کشرې خور ته وویله نن تا ته یم چې بابا ته د وایي اما ته اوبه زیات کوي زه د دا یم زه بول یو بل څه به ته وایم چې اوبه به څنګه زیات نه کولم چې هغه اوبو لري ازګارو ته ګرو هغه اوبو چې خو وړې بلبلې شوق نه کفرین وهي کفرین شوق ما پورې ګونه خو چې اوبه یې نه کړلې کربلا کې اوسې وړوکی چوک وګرځولو خو چې اوبه یې نه کړلې کله صبح دا خوب پلار ته بینی پلار یې ماسې لرلي ویلی نه شي درېیمه ورځ یې چې کله څه ورته وویله خو بیا یې پلار توجه ونه کړه رسول الله مې ورېځې وړه بېبي خپله ده سید مرتضی ته خوب کې راوړه سید مرتضی درې ورځې کېږي یوه پیغام درته میلاویږي ته خبرې ته توجه ولې نه کوې یې چې سید مرتضی راغللو دا خبرې المسیح په سیال نقل کېږي ویله چې کله راغللو حکیم ته دې حکیمو دشمن اهل بیت و د بیبي کور دروازه بند د بیبي زیارت بند ویله خو ویله واخه د چالې په دیر کوم چا لا سره د بیبي زیارت دروازه خلاصه شوله مخه لاړ شي د قبر جوړ کړي چالې راواخیستلې شیعه او سنیان علما ټوله نجا ورکړلې یو مخکې شي بل ټوله ستړي شول خو دروازه نه خلاصېدله کله سید مرتضی ته یې ویل کړه چالې دروازه خلاصه شوله اهل بیت دیگه نباید ځان ته پاک سړی نږدې کوي ګناهګار سړی نه چیر کوي څنګه خپله پاک دی داسې پاکو خلکو ته قضا خپله کوي زه راشي داسې پاک خلک څه کله دروازه ورته خلاصه شوله دروازې نه څه کله نه وتل غوښتل چې چارې سره قبر ووایي ړنګېږي خلاصېږي چوغه چارې ویله چارې قبر نه کار نه کول قبر نه کله کار نه کولو سید مرتضی بیا چې کله مخکې شولو څنګه ګذرونه یې شروع کړلو قبر په خلاصولې شول کله قبر خلاص شولو چې کله تابع ته ورسېدل غواړي چې تابع اوچاته کړي ویله چې وورې کله تابع له ګډاډه کله اوچاته کړي له سید مرتضی قبر دې پوسه ولوېدلو بېهوشه شول ویله کله سید مرتضی بېهوشه شولو چې کله هوش کې راغللو بیا خپل حالات کې نه و صرف ژړېدلو پخټۍ پورته اوښکې بهېدلې او خدایه د وړې قبر کې سید مرتضی څه ولېدل چې بېهوشه شولو لکه خپله اندازه ولګه چې د وړې بېبي بدن څه حالات سره و وړې همدغه زه باندې حال سره وایم
سید مرتضی د وړې بلبلې وړو لاسو کې تسبیح لیدلې سید مرتضی لګیا دی قبر یې خلاص کړلو کله یې قبر خلاص کړلو وړې بیبي تانا یې وچاته کړلو 3 شپې 3 ورځې وړې بیبي تانا د سید مرتضی لاسو باندې وه د خو 3 شپو ورځو کې صرف المنځه دپاره بې کېږي ده بله نور نه الوږه وه نه تنده وه د 3 ورځو کې چې د سید مرتضی وږی نه ده شوی چې د اوبې نه دي څښلې ویله څه کوي چې کله درېیمې ورځې قبر ته یې ورشولو د وړې بلبلې تانا یې کله قبر کې کښېښلله یې وړې بېبي وړو لاسو ته یې سترګې وکړم یې وړې بلبلې وړو لاسو کې ماسې د ګلو له شنې وې څنګه پریشانې نه وې زه هغه بینوی نه شم بیانې څنګه کوم چې وړه بیبي څنګه کربلا له شامه پورې کومه لاسره وړل ځکه چې کله وړه بلبله خرابې کې شهیده شوله ای مولا امام سجاد د تروره مکې شوله ما سجاد زویه د شومل خلکو ته وایه د غریبانو کې راجیبه دی د مسافرانو دې راچېرته دی وړه خور مو شهیده شوله خدایا یوارې واخیستله یې راوغوښتله څه وارې بلبلې ته غسلونه ورکړي یې کله خیستله راوړله د وارې بلبلې تانا یې تختې باندې واچوله ویله یوارې مخدو کړلو قیدیانو ته چې څه وقیدیانو تانا ته وایه د وارې بلبلې څه بیماری وه ویله ډېرې پوښتنې کوي ویله د وارې بیبي خو څه بیماري نه وه ویله څه د سترګې او د وړې بدبلې